السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. ډیرو قدرمندو محترمو مشرانو ځوانانو کشرانو رونو او ډیرو درنو قدرمندو خواتین اسلام زما خویندو میاندو، د الله په فضل سره مونږ نن د خپله مدرسه کې د دویم سبق سره او د دویم درس سره حاضر شوي یو. زمونږ نننی سبق دی معرفت الهی، او د دې سره ورپسې چې دویم کم سبق دی موضوع ده عبادت کا صحیح تصور. مونږ به کوشش نن دا کوو چې مونږ دا دواړه سبقونه په دې یو کلاس کې زده کړو. لکه زمونږ دا کلاس د شپږو ورځو دی، دا کم کورس دی کتاب دی دا د اتو ورځو دی، نو مونږ به کوشش کوو چې دا ټول سبقونه یاد کړو. معرفت الهی دا موضوع او دا سبق زده کول دا انتهایی ضروری دی. په دې وجه ضروری دی چې د انسان د پیدایش مقصد هغه د الله بندگی او عبادت دی، او د الله سبحانه وتعالی صحیح عبادت او بندگی، صحیح اطاعت او غلامی دا هغه انس او جن کولی شي چې کم انسان او کم پیری د الله تعالی صحیح معرفت پر سینې ته او خپل دماغ ته کوس کو. ځکه د انسان په ذمہ دارو کې او د انسان په فرایضو کې او واجباتو کې اولنۍ فریضه بنیادی ذمہ داری هغه د الله معرفت ده، او دا معرفت الهی د خپل الہ پیژندل
دا د ایمان او د الله د ټول دین د تصدیق بنیاد دی دا د ایمان اساس دی او د تمام انسانانو د هغوی د زړونو د اطمینان او د هغوی د سکینې او د الله تعالی د هرې فیصلې د رضا ذریعه دا د الله شان پیژندل دي د الله ذات پیژندل دي کومې سینې ته د الله معرفت دننه شو نو بس دې زړه کې سکینه او اطمینان پیدا شو او دا زړه د خپل الله او د خپل رب د اله په هر فیصله باندې دی راضي دی او دی خوشاله دی او دا د انسانانو کامیابی او کامیاب انسان هم هغه دی چې دی د خپل خالق او د خپل رب هر حکم ته د زړه نه خوشاله شو او داسې انسان چې د هغه سینې ته د الله معرفت دننه شو نو په تمام انسانانو کې د خون او مزیدار ژوند تیرونکي په دنیا کې او په آخرت کې همدا انسان دی دا د اطمینان او دا د خوشحالۍ ذریعه ده او دا د الله د محبت او دا هغه سره د مینې د وصول ذریعه ده چې الله صحیح وپېژندو او خپل اله صحیح تصور زړه ته دننه شو بس د دې بنده د زړه د الله د محبت نه ډک شي او د هغه د دین او د هغه د رسول د محبت نه ډک شي او د دنیا او د آخرت د دواړو سعادت او خوش نصیبی هغه انسان ته هغه زنانه او نارینه ته حاصله ده چې هغه خپل رب او خپل اله صحیح پیژندلی دی او تاسو واورئ چې د الله دا معرفت په دې دنیا کې او په دې حالت د اختیار کې چا وپېژندو نو په هر سخته کې به دا بنده الله به دې پیژني احفظ الله یحفظک دا مونږ ټول مسافر یو د آخرت او خپل اله او خپل رب طرف ته روان یو نو چې چا خپل اله صحیح وپېژندو نو دی هغه طرف ته روان دی نو دا الله به تا پیژني الله به دې پیژني او الله به د سره امداد کوي په دې وجه باندې د دې موضوع متعلق او د دې مسلې چې الحمدلله زمونږ د ټولو په دې زړونو کې د الله د وحدانیت او د الله د وجود او د هغه د صفاتو د کمال دا د هغې نه منور دی خو دا نور په څه سیوا کېږي دې کې زیاتوالی څنګه راځي او کم خلک چې هغه د دې نور نه محرومه دي چې هغه کافر دي هغه مشرکین دي د هغې ته دا نور څنګه رسول دي او څنګه هغه پویه کول دي ډیر جاهلان انسانان شته دی چې هغه د خپل حقیقي رب د هغه د ذات او د هغه د وجود نه منکر شوي دي د الله د وجود معرفت په دې باندې د انسان عقل دلالت کوي چې الله موجود دی او دا همیشه نه دی ازلی او ابدي دی او د دې باندې د انسان عقل دلالت کوي چې الله موجود دی یو باندې سه سړیو اعرابیو داغه نه چا تپوس کړي دی چې الله شته دی او هغه صرف الہ دی نو په دې باندې څه دلیل دی دا چې چاته ته رکوع کې سجده ورته کې ته یینې نه او ته موجود دی د هر څه نه ماته نږدې دی نو په دې دلیل څه دی
هغه د باندې سړي ډېر لوی تعجب وکړو وا عجبا و ډېر تعجب سوال دی وکړو چې په یو لاره باندې څوک تلي او په هغې قدمونه یې ښودي خلک وایي په دې باندې انسانان تللی دي دلته څاروی تللی دی دلته پچه پرته ده چیلی تللی ده اوښ تللی دی دا خاورې دي په دې باندې د مار د تلو چاپونه دي په دې ځای مار تللی دی غټ مار تللی دی وړوکی مار تللی دی دا مونږ وینو که نه د هغه ورته وایي چې دا دنګ دنګ غرونه دا غټ اسمانونه دا دریابونه دا په هغه ذات چې هغه د همیشه نه دی او یو دی او صرف هغه اله دی په هغې ولې دلالت نه کوي څه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې الله پاک دله ډېر لوی ذهانت دله ورکړی و دهریان ورسره مقابله کوي دهری هغه چاته وایي چې هر څه دا په زمانه کې په خپله شوي دي اټومیټک راغلي دي او الله نشته دی نو د هغه سره باس کې ورته یو 3 ورځې مهلت راکوي ماته نو په بله ورځ باندې دغه ګروپ رالی او کېناستو وی دلیل راته وښیه او یې زر تر باس شروع کوم خو اول ماته چا یو خبر راکړی دی په هغې سوچ کوم چا خبر راکړی دی چې په دې سمندر کې کشتی ده او هغه ډکه پورې وځي او را پورې وځي او سامانونه ته کوزیږي او ډکیږي نو د دهریان وویل چې دا څه د قمقلتوب خبرې کې یو کشتی بغیر د ډریور او د هغې د ملاح نه او په خپله ډکېدل او تشېدل دا چېرته کېدی شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې یو وړه کشتی هغه په خپله باندې پروتې را پروتې نه شي نو دا اسمانونه د دې نور راختل او پرېوتل او اوړی او جمع او دا ټول دا په خپله باندې کېږي او دغه خلکو د عقل نه کار واخیستو نو هغې مسلمانان هم شو دارنګې د الله ذات د هغې معرفت دا حس دی زمونږ حس دا د الله د وجود یو ډېر لوی دلیل دی که تاسو واورئ د بخاري شریف حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم د جمعې خطبه فرمایي او یو سړی پاسېدو وی د الله رسول صلی الله علیه وسلم څاروي د اولګې نه مړه شو ماشومان او ښځې زمونږ وږي شو باران نشته دی ګیاګانې نشته دی نبی صلی الله علیه وسلم په دې خطبې دوران کې د باران دپاره سوال شروع کو انس رضی الله عنه فرمایي چې په دې اسمان کې وړه غونته وریځم نه وه قزعت لږه وریځم نه وه او وریځ راله او باران شروع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګیره مبارک کې د اساس کې د اوبه راسسیږي او باران شروع شو دا دلیل دی د دې خبرې چې تا دعا وکړه او الله باران راوستو ایوب علیه السلام واقعا تاسو قرآن کې زده کړې ده چې د الله نه سوال کې ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین زما ربه ما ته بیماری او تکلیف را رسېدلی دی او ته رحم کوونکی او هغه پوند وهي او د هغې سره هغه اوبه ښکاره کېږي او هغه صحتمند کېږي دا چا وکړله دا د قرآن کریم هر آیت دا د احادیث یو ګڼ تعداد د الله د ذات او د هغه د صفاتو باندې دلالت کوي دې وجه باندې عمران ابن حسین رضی الله عنه یو صحابي دی دی وی زراله مسجد نبوي ته او ما خپل سورلی بار پرې خودل
رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې کېناستم نو د بنو تمیم قبیله یو وفد د نبی صلی الله علیه وسلم سره دی او هغې نبی علیه الصلاة والسلام ته ووی چې بشرتنا فاعطنا الله رسول صلی الله علیه وسلم دا وفد چرال نبی صلی الله علیه وسلم ورتی ابشرو وشال شي زیر قبول کئی نو دی ورته وی چې بشرتنا فاعطنا تا خو مونږ له زیر خوشخبری راکړه خو سره له راکړه کنه د دنیا نو په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشان شو په دې باندې چې زه تاسو ته د دومره لوی بشارت درکوم او تاسو د دنیا معمولی شی غواړئ نو بیا د اشعریینو یو وفد رالی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته وی ابشرو تاسو زیر قبول کړئ ځکه د مخکې خلکو قبول نه کو نو هغې وی مونږ دې دپاره راغلي یو چې مونږ ستانه د دین زده کو د خپل رب په باره کې معلومات حاصل کوم دې دپاره راغلي یو دا زیره بالکل زمون قبول دی دا علمی زیره دا دینی زیره دا زمون قبول دی نو دی سوال وکړو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا کائنات او دا ټول نظام د دې ابتدا څنګه شوی ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کان الله ولم یکن شیء الله د همیشه نه دی هیڅ شی نه دا الله معرفت دی داغه د توحید فی ذات مبارک چې الله ذات داو د همیشه نه او هیڅ نه نو الله پاک وب پیدا کړی او د الله د عرش د په وبو باندې به هوا پیدا کړو قلم پیدا کړو به دا ټول مخلوق پیدا کړه عمران ابن حسین رضی الله عنه فرمایي چې د درس په دوران کې ماته چاوي چې عمران ستاغه بار سورلی هغه تختیدله وې زه د علم د مجلس نه راپاسېدم زما را سورلی لرې منډې وهي دوړې وباسي او چې ما کله هغه رانیوله او راوستل مې واپس رالمه نو د هغه د علم مجلس زما نه ختم شوی و نو ما ډېر افسوس وکړو کاش کې زما دا سورلی زه به سې وتی نه وی دا ضایع شوی وی خو چې د علم دا مجلس زما نه ضایع شوی نه وی د الله معرفت د هغه د ذات معرفت دا بنیادی دی دا معاویه بن حکم رضی الله عنه یو صحابي دی چې دی نوی مسلمان شوی دی د دې خپل واقعه بیانوي ابو داود شریف کې دا حدیث تفصیلا نقل دی دی وی زرالم رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع ورکوي صحابه پسې ولاړ دي یو چا پرنجې وکړو نو ما به لمانځه کې ورته یرحمک الله ویله اوس دا مسله خو د مخکې اورېدلی و دا حدیث دوی صحابه ما ته رسې وران وکتل چې مانځه کې به دا جواب نه ورکړي لکه یرحمک الله د خلکو ته او مسلمان د دعا د په مانځه کې به دا نه کوي وایي زه پوه شوم چې مونځ پوره شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زه راوختم او دی وایي چې نبی علیه السلام ډېر لوی ډېر مهربان او نه ما ته قار وکړو نه زه ورټلم وما ته وی چې دا مونږ چې دی دا تسبیح ده دا قرآن لوستل دی دا الله سره کلام دی په دې کې به دنیایي خبرې نه کوي ما ورته وی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مونږ نوي مسلمانان شوي یو او زه دلته نږدې اوسېږم هم نه وختن په وختن راځم دا اولنی حدیث ما اورېدلی خو بیا دا حکم په انځه کې به نه کې دا ما نه اورېدلی او د دې علم راته نه و نو دا بیا تپوسونه شروع کړه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم زمون
علاقه کې ځینې خلک دي چې هغه کاهنانو لزي کاهن هغه چاته وایي چې د ناسته او د مستقبل خبرونه خلکو لور کوي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تب نزي په اسلام کې د کاهن او د کهانت هیڅ ځای نشته دی وی بیا ما وی چې زمون خلک دی هغه بدفالۍ نیسي وی چې اسلام کې بدفالۍ د دې هیڅ گنجائش نشته دی او بیا ما وی زمون په علاقه کې څه خلک دي هغه کرخي وی او په کرخو باندې قسمتونه معلومي خلکو لا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اسلام کې د دې گنجائش نشته دی وی بیا ما تاسو کو چې زه یو ځل دی احد طرف ته تلو ما او التزما یو وین زوا هغه ما زما بيزي ساتلې نو چې زلاړم نو الته باغ مقبانه د دینه شرمخ یو چيلې هغه وړې دا ماته کړې دا وډېر غوسه شوم او دومره غوسه شوم چې ما او خپم شوم چې ما د خپل وین زنا په مخ باندې او تیز سپېړه تیر کړه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره زما په باره کې ډیر لوی جرم وګڼو چې دا خو تا ډیر لوی زیاته کړی دی وی ما ورته وی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دې جرم کفاره دار چې دا وین ززا آزاد کم نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته فرمایل چې تیرا ولا چې دا مؤمنه ده که مؤمنه نه ده چې وین زرا واستل شول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو اين الله وینځي الله چرته دی دا وینځ ورتوي فی السماء الله پس اسمان کې دی او په خپل عرش باندې د الله د شان سره چې څنګه مناسب دی اق شان په عرش باندې مستوی دی عظیم عرش دی او دا ټول مخلوق داغه د لاندې دا ټول کبریایی صرف الله لره دا ټول فقرا دي دا مخلوق بیا ورته وای من انا زسوکم دا وین ورته وای انت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدای الله رسولی هغه د عظیم عرش مالک او رب هغه ته مونږ ته استاد خپل را لګلې دا رسولي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته وای اعتقها دا زادکا دا هو مؤمنه ده په دې وجه باندې دا الله معرفت داغه د ذات معرفت او دارنګ د الله د صفات معرفتو جوز کوم سبق وایو آیتونه ان شاء الله تعالی او تاسو ته ګورئ د الله د کلام چې الله خپل معرفت او خپل تعارف زمو سره کړی دی نو د الله د صفاتو چې د الله په ذات کې یو دی وې او دا الله په صفاتو د خدای توب کې د الله یو دی وې دی د الله علم دا علم کلی دی او علم محیط دی او په هر څه باندې په غایب باندې او په حاضر باندې هم دا الله صرف عالم دی او د باقی ټول مخلوق علمنا دا ناقص دي لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء دا ټول مخلوق او ټول پیغمبران او ملائکه دوی له چې الله څه علمونه ورکړي دي دا ډېر لږ دي نو الله په علم د صفت په علم کې الله یکتا دی او دا الله خالق دی دا جو څومره په نظر دی دا ټول مخلوق دی او دا الله په خپل غیبی طاقت او تکوینی طاقت سره پیدا کړی دی او دا الله مالک دی دا چې څه پیدا کړی د دې اختیار من او واقدار دا صرف الله دی
او همدا الله رازق دی د ټول مخلوق د رزق انتظام کوونکی همدا الله دی او دا الله حاکم هم دی دا الله دا صفت چې دا الله صرف حاکم دی حکومت حق د الله تعالی دی یو تکوینی حکومت دی د الله پاک چې د اسمانونه د ځمکې غرونه نور ورځ او شپه پیدا کول مړه کول بارانونه راوستل اسمان شین کول دا ټول تکوینی حکومت دم صرف د الله دی او تشریعی حکومت هم صرف د الله دی تشریعی حکومت دا چې تاسو انسانان د اسباب لاندې دا کم ژوند تیروي دا ژوند به تاسو په کومه طریقه تیروي د دې حکومت کوونکی او د دې حاکم او قانون جوړونکی هم صرف الله دی د الله د صفاتو پیژنګلو دا د څومره مشرکین تیر شوي دي دا غي شرک دا او دا غي جهالت دا او د الله په باره کې دا غي جهالت او ناپوهنتیا دا وا چې په دې صفاتو د خدای تو په صفاتونو کې صالحین الله مخلوق لا اغیلم برخي ور کړی دي او تشریعی حکومت د پاره به مشرکین وي چې بس پلان کې خاندان او پلان کې سے کم سیسته حلال وي عقب حلالي کم سیسته حرام وي عقب حرام وي لکی بس داغه خبر هغه قانوني په دې شرک کې هغه مبتلا و په دې وجه باندې چې کله د قران کریم دا آیت نازل شو چې يهود او نصاراو داغي د الله مبارک جهالت داو چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الله نه علاوه نور ارباب دی يهود او نصاراو جوړ کړل یو صحابي ناسته عدي ابن حاتم رضی الله عنه هغه سوال وکړو اذا الله رسول صلی الله علیه وسلم زد اسلام د قبل ول مخکی عیسایوما عیسایت مذهب باندې وما ومون خو چرته د خپل مذهبي مشرانو ته خدای الله هم ورتم نو ویلې او رب هم ورتم نو ویلې بلکې دا غي بخپل نمونه مت استعمال کړی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تپوس وکړو چې تاسو دغه مذهبي احبار او رهبان د عیسایانو چې کم کار به حلال وګرځو تاسو به حلال منو وی آو وی چې کم به حرام وګڼو چې دا به حرامي نه به کوي تاسو به حرام منو وی آو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل الامر ذاک چاته رب ویل او خدای ویل او دقه دي اگر که داغه نوم عبد الله دی او داغه نوم پلان کې او بلل دی او بل دی چې داغه خبره ته قانون منی نو دا گویا کې دغه مخلوق ته الہ وګڼو په سخت او مشکل کې ته کم مخلوق ته आवाज وکي نو تا خپل الہ ونه پیژندو تا دغه مخلوق ته الہ ویلا په دې وجه باندې حاکم دا صرف الله دی تکوینی حکومت دام د الله دی او تشریعی حکومت د ټول ژوند لپاره قانون د دې خو جوړون کې او خودون کې هم صرف الله دی د انسانانو خالق الله دی د انسانانو ضرورتونه او د انسانانو د لپاره صحیح نظام د دې خودون کې صرف الله دی د انسان فطرت او حاجت د الله ته صرف معلوم دی یو کپنی ماشین جوړ کی او داغه ماشین سره یو کتابچه مولي کی او داغه ماشین د ټولو فرضو حالات باغی کی لیکلی ځکه چې دا ماشین هغه جوړ کړي دی ایجاد هغه کړي دی د انسانانو د پیریانو پیدا کون کې الله دی د دې لپاره صحیح نظام چې هغه دین اسلام دی دام صرف زمون الہ
الله د موږ لپاره مقرر کړی دی. په دې وجه باندې دا کلمه لا اله الا الله دومره رښتینی کلمه ده، دومره صحیح او ټیک خبره ده، بلکې خلک وایي یونیورسل ټروتو په ټولو کائناتو کې چې رښتیا دي نو هغه څه دي لا اله الا الله. او دا لا اله الا الله چې کوم بنده دا زړه ته کوزه کړه او د زړه نه دا ووی نو د خپل الله وپېژندو. مشرکین د هغې تذکره په دې آیت کې را روانه ده چې د اسمانونو او ځمکې چا پیدا کړي؟ وایي الله پیدا کړي دي. نو چې الله پیدا کړي دي نو عبادت صرف د هغه ولې نه کوئ؟ دغه د هغوی جهالت چې خپل رب ذات خو یې وپېژندو او دا غټ غټ صفات یې ومنله، خو د هغې مستحق د عبادت صرف ونه ګڼو. زمونږه چې دا دویم کم سبق دی نن، او مونږ وایي دا به مونږ زده کوو عبادت کا صحیح تصور. د الله معرفت او پنجنګلو دا ده چې هم دا الله صرف د عبادت مستحق وګڼلی شي. اوس د الله عبادت څه دی؟ د لا اله الا الله چې مونږ دا لوز وکړو چې د زړه نه دا عقیده لرم، د دې اقرار کوم چې زما اله صرف الله دی، زما اله صرف الله دی. نو اله کارساز ته وایي. زما د دنیا او د آخرت ټول کارونه انتظام کوونکی صرف الله منم. اله معبود زما لایق د عبادت او لایق د اطاعت هغه صرف زه یو الله منم. د هغې مقابل کې چې کم څه راځي هغه زه ګزارم، د هغې نه زه نفرت کوم او د هغې نه زما بیکاټ دی او هغې سره زما دشمني د هغه باطل دی. په دې وجه باندې د عبادت چې دا د انسانانو د پیریانو د پیدایش مقصد د الله او د خپل اله صحیح عبادت دی. دا عبادت ډیر جامع لفظ دی. د زړه عبادت چې په دې زړه کې د الله او د هغه د رسول او د هغه د دین او د شریعت محبت پروت دی، مینه پرته او د الله هر فیصلې ته په دې زړه کې صبري، د هر نعمت شکري، د الله په هر فیصله باندې رضا او هم په الله باندې توکل او د الله د رحمت امیدوار جوړېدل، د الله نه یره په پټ او په ښکاره باندې د زړه عبادت دی. چې چا الله وپېژندو، معرفت حاصل شو، سینې ته کوز کړو، نو دی په دې زړه کې دا ټولې طبعې او محبتونه صرف د الله ساتي. قولي عبادت به دی کوي بیا چې ما لا اله الا الله ویلی دی، نو زما دا جبه دا به د خپل اله زما د حقیقي اله د هغه په ستاینه باندې دا لمدی. نو په دې جواب باندې دا مسلمان چې د معرفت الهي حاصل کړی دی دروغ نه وایي، رښتیا وایي. او په دې جواب باندې دی ذکر کوي، د دې الله نه سوال کوي، دعا کوي، قرآن لولي، دا د ژبې عبادت دی. او د بدني عبادات منځ کوي، روژه نیسي، د حج او عمره کوي، جهاد فی سبیل الله کوي، دا د بدن عبادت دی. زکات او صدقه او عشر دل الله مال ورکو، لاک روپۍ دی ورسره کال تیر شوی دی، د خپل اله معرفت دا حاصل کړی دی چې زما اله په ما باندې دا عبادت لازم کړی دی. 2.5 روپۍ ته دی راوباسي، بنډل نیمګړی کی او دی په زکات کې دا ورکي، خو د خپل رب حکم ومنو. دا حقیقت کې معرفت دی بنده حاصل کو. د جوار وشو، د غنم وشو، دی په خپل باندې ډیر څه ته محتاج دی، خو د دې عشر دی اول مخکې ورکي. دا د بندیانو حقونه دی د خپل مور او پلار
د هغې قدر کوي او احترام یې کوي دا په دې وجه چې زما الٰه امر کړی دی چې ته به د مور و پلار قدر کوي دای سره به احسان کوي دارنګې دا بنده رشته پالي دا رشته ولې پالم ځکه ما لا اله الا الله ویلی دی او دا ما منلی دي او زما رب دا حکم کړی دی چې د رشتو به خیال ساتي او دا د ګاونډیانو خیال ساتي د تمام مخلوق چې کوم حقونه دي د یتیمانانو سره احسان کوي د کونډو رنډو سره احسان کوي دا ولې کوي د یتیمانانو د دې تعاون کوي دا ولې کوي ځکه چې د لا اله الا الله پیژندلې ده په رب پیژندلې ده او د رب دا حکم دی چې دا بندگی به کې نو ته به زما بنده جوړېږي دارنګې د عبادت یو لوی تصور تاسو وګورئ د هر چا خپل یو ذمہداري دی بیا د الله د بندګۍ دا چې یو قاضي دی او یو عادل حکمران دی یو وطن مشر شو دی د صوبې مشر شو د علاقې مشر شو دی قاضي دی او دی د عدل حکومت وکي چې ما لا اله الا الله محمد رسول الله ویلې دی او ما په دې ځان پوهه کړی دی ایاک نعبد و ایاک نستعین چې الله بندگی او امداد صرف ستانه غواړم بندگی ستا کوم او د بادشاہي په تخ باندې کیدی او د الله فیصله په ځان او د الله دین دا په ټول عوامو په ما تحت مخلوق باندې نافذ کی دا لوی عبادت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وکسان با د قیامت په ورځ باندې د الله د عرش د سوري د لاندې اولنې پاغي کې امام عادل دی بادشاہ عادل چاته وي هغه بادشاہ چې د لا اله الا الله د عقیدې په بنیاد د الله پوره اطاعت وکړي د ذکر او اذکارم کې خوستا ذمہداری صرف ذکر او اذکار نه ده اوس په دې سیاست او په دې حکومت کې عدل هغه چې زما رب خودلې ده زما د رب دین هغه نیمګړی نه ده زما د رب دین هغه نیمګړی نه ده اسلام نیمګړی نه ده زما د مانزه د پاره پوره نظام ده زما د معاملاتو د تجارت د پاره پوره نظام ده او هغه د اسلام په طریقې کول دا د الله عبادت او بندگی ده درنګي یو حدیث کې دا راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لیوم واحد من امام عادل افضل او خیر من عبادت 60 سنه یو عادل بادشاہ د یوې ورځې ډیوټي چې رسول الله څنګه کړي و ابوبکر صدیق رضی الله عنه څنګه کړي و عمر فاروق رضی الله عنه زموږ د اسلام چې دا لوی عبادت گزار خلکو د سليمان علیه السلام داوود علیه السلام لوی عبادت کوونکو دي د ذمہداری څنګه ادا کړي ده په هغه طریقه باندې د کینی وې دا د شپیتو کالو د نفلی عبادت ناره دی اجر او ثواب ډیر زیات دی لکه په دې سره د ټول دین د الله حدود نافذ کړل او بیا فرمایي وحد يقام في الارض بحقه ازكى فيها من مطر 40 خريفا یو حد د الله د مقرر کړی شو حدودنا چې دا په صحیح طریقې باندې نافذ شي دا د سلويختو کالو د رحمت د باران چې وختن په وختن باندې کیږي مسلسل نه وریږي د ضرورت مطابق دا باران وریږي دا غي څومره برکات په دې ځمکه کې د دې یو حد د دې برکات دا غي نم سیوا دي
تاسو ګورئ په ټوله دنیا کې د ایډز بیماری خوره ده د خطرناکې بیماری چې د بې حیايۍ په نتیجه کې د زنا په نتیجه کې هغه مخې ته راغلي دي او دا نن پلان کې میټینګ وکړي د هغې دپاره او پلان کې ځای کې را کانفرنس وشو علاج چې کم ځای دی نو دغه خلکو ته د هغې توفیق ورنه کړی شو علاج یې په دې کې دی چې د زنا لاره بندې په حاشي بندې نو د الله حد قائم کا دا هر یو جړاو پر یاد کوي بدامنی ده او بیچینی ده او چې څوک څومره جرم کوي او هغه مجرم هغومره ډاډه کېږي چې یو حد په هغه باندې قایم شي د قصاص نظام قایم شي او دا به عادل بادشاه قایموي دا عوام هر سړی دا نشي قایمولی دا داسې عبادت دی چې دا په شریکه عبادت دی او تاسو واورئ چې کم سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ذمہ دار شو او د هغه د دنیا او د هغه د شریعت او د دین د هغې خیال یې ونه ساتو د قیامت په ورځ باندې د داسې مسلمان دپاره به ډېر لوی بد حشر یو قاضي چې هغه د عدل قضا نه ده کړې او جرګمار چې د ظلم شکار شوی دی نو دی به لاسونه مروړي د قیامت په ورځ باندې او وای به چې کاش کې د 2 تنو په منځ کې ما د یوې کجورې فیصله نه وی کړی د یوې کجورې د تقسیم فیصله ما نه وی کړی د مظلوم د ظلم نه خلاصول د ظالم لاس نیول او د ظلم نه بندول دا لوی عبادت دی دا د شریعت حدود نافذ کول لوی عبادت دی نو چې چا الله په صحیح طریقه باندې معرفت حاصل کو نو دی به لوی عبادات کوي لوی عابد به دی ګرځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځلې ترغیب ورکو څوک داسې شته دی چې یو څو خبرې دي چې دا دی واوري او عمل پې وکړي او یې هغه چا ته ورسوي چې هغې پې عمل وکړي ابو هريره رضی الله عنه وی چې زېمه د الله رسول صلی الله علیه وسلم زیز دکو یو خبره باغی کې داو فرمایل اتق المحارم تكن اعبد الناس د حرام نزان وساته چې الله کم معاصی مقرر کړي چې دې ته به نه نږدې کې دا ګناه ده د معاصیونه اجتناب او ځان ساتل د لا اله الا الله په بنیاد باندې معرفت الهی په نتیجه کې د لوی عبادت دی رسول الله فرمایل ځان د حرام نه وساته تكن اعبد الناس په ټول انسانانو کې لوی عابد هغه به ته جوړ شي دا د ګاونډیانو سره د خپل جبه د شر نه محفوظ ساتل د لوی عبادت دی تاسو حدیث اوریدلې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وسړی رااله ودا الله رسول صلی الله علیه وسلم چې ان فلانه یو زنانه د پلان کوي تکسرو ډیر منځونه کوي تکسرو من الصلات او ډیر صدقې ورکوي او ډیر روجیم نیسي لیکن د هغې د جبې نه د هغې ګاونډیان د هغې د کور خلک او د محلې خلک ډیر تنګ دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل هي فی النار دې زنانه که توبه ونیستله او دې د جبې د تکلیف نه خلک محفوظ نه کړه نو دا به په اور کې او بیا فرمایل چې د سړی بل ښځه ذکر کړه چې یو پلانکی زنانه ده مسلمانه هغه فرض منځونه کوي روجې فرض نیسي او داسې ډېرې زیاتې صدقې بس په کور کې که ډوډۍ ټوټه وکړي نو هغه په صدقه کې ورکوي ډېرې صدقې هم نشي کولی خو جبه یې ډېره خوږه ده د هغې د کور خلک
او د محلې خلک د هغې نه ډېر خوشحاله دي ځکه ډېره خوږ زبانه ده او د ژبې نه چا د تکلیف نه رسوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل هي فی الجنه دا زنانا دا په جنت کې نو دا د ګناهونو نه ځان ساتل دا ډېر لوی عبادت دی او دا لا اله الا الله او معرفت الهی چاته ور نصیب شو نو بس د دې معرفت په نتیجه کې د حقوق العباد او حقوق الله د الله کامل عبادت کوونکی دی بیا د په هر ځای کې چې دی د نفس او د خواهش بنده بیا نه دی د خپل الله او د اله د هغه صحیح عبادت کوونکی دی او چې دا معرفت الهی کمی سینې ته کوز شو دنیا هیڅ یو طاقت دا بنده دا په بېدینۍ باندې او دا په ګناهونو باندې او دا په دنیا له په ترجیح په دې لارو چرته دی نشي روانولی کله کله به شیطان غالب کیږي او دا بنده به الله ته راګرځي خپل رب ته به توجه کوي دا به ګناهونو پښیمانه کېدل چې دا مې جرم وکړو دا مې ګناه کړې ده دا یو لوی عبادت دی توبه دا یو ډېر لوی عبادت دی او دا معرفت الهی صحابو ته په ډېر کاملې طریقې حاصل شوی په اسلام او د الله په عبادت څنګه کلک ولاړ دي دا د عبدالله ابن حذافه السحمي رضی الله عنه د عمر فاروق رضی الله عنه دور خلافت دی د الله ډېر عبادت گزار بادشاہ هغه به د سرحداتو حفاظت کوي هغه به جهادونه کوي قتال فی سبیل الله به کوي یو فوج روم ته ولېږو د عیسایانو سره د جهاد دپاره او په دې کې یو دا صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي عبدالله بن حذافه رضی الله عنهم دی د عیسایانو دی قید کړله او دی عیسایانو چې کم بادشاہ او داغه طواغیه لقب طواغیه ډېر نافرمانه وی په دې صحابه دي قیدیانو کې د رسول الله صحابي شته اطلاع ورته میلاو شو چې او دا عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه حاضر کو او دا طواغیه ورته وایي چې زه به تا د دې خپل حکومت نیم حکومت تعالی درکم او ته د محمد صلی الله علیه وسلم د دین نه د الله د دین د اسلام نه مخ واړوه او عیسایت او نصرانیت چې دا د جاهلیت نوم دی په دې کې داخل شه عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته وایي ځکه چې د سینې ته معرفت الهي کوشش د عبادت خون هغه سکلی دی ورته وایي که دا ټول حکومت راکې او د عربو حکومت هم راکې د ټول د زما د پاره د دې هیڅ حیثیت نشته دی حیثیت ماته د خپل دین اسلام دی به امر وکړو چې دې په سولای باندې وخېجوي پانسیګاټ ته اوچته کو او یې چا په د غشو گزارونه کول هغې ته وی چې تاسو د دې خپو د لاسونو خواته او تاسې غشي ولئ او قتل کوئ مسې ویروئ دوی به د غشو گزارونه کوله بیا یې راکوز کو دوی دا خیال و چې اوس به دی یېرېدلی نو بیا یې ورته پر وکړو هغه ویل بیا د ده را خبره مسترده کړه ده او بیا د عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه دی وی درو او د ده مخې ته یو دو مسلمانان قیدیان راوستله او د اوبو یو دیګې باندې کو چې د اوبه کله خره وخوټ کېدلې نو یو قیدي راوستو د ده مخې ته په هغه دیګ کې ور واچېلو او په لږ وخت کې هغه سپین اډوکې راووتله شهید یې کو بیا وی چې اوس واپس کېږي که نه وی نه بیا وی دا دیګ نور هم ګرم کوي اوس ورته د عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه دی ورته ور واچوئ چې دی روان کو د دی په جړا شو
بادشاوی بس کار وشو سړی ویریدو واپس یې کوي بیا ورته وایي چې واپس کېږي چې پرېږدم ورته ناوې دا ودې جړله ولې دا جړا مې په دې وکړه چې ما یې زما یوه ساه ده یوه او دا چې دې دیګ ته ما ور واچوي او په دې کې زه مړ شم او شهید شم د الله د دین دپاره او د الله د اطاعت دپاره بس زما دقه یو ساه ده به لاړه شي کاشکې چې زما په دې بدن باندې څومره یخته دي زما په دې بدن څومره یخته دي چې دومره تعداد کې زما روحونه وي او زما ساګانې وي او هر ساه زما د الله د دین د عبادت دپاره هغه وتلې زما نه دا جړا مې په دې وکړه دی ورته دا بادشاه وایي چې یو کار نه کوي چې ته داسې وکړې چې راشي او زما دا تندې ښکل کې به زه به تا پرېږدم عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته وایي زه به دا کار وکړم خو ته را ټول جیلیان ټول مسلمانان قیدیان به زما سره پرېږدې او ورته وایي دا ټول مسلمانان قیدیان به در پرېږدم عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه زړه دا نه منل یو کافر تندې دې ښکل کی او د مسلمان او د الله د دین دپاره هغه په دې خپل زړه باندې دا غنې راخ کی او لاړې د طواغیت سره او تندې ښکل کو او ټول مسلمانان یې ورسره آزاد کړه چې مدینې منورې ته راله عمر رضی الله عنه ته دا واقع بیان شوله حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل په هر مسلمان حق دی لازم دی او حق دی چې هغه پاسي او د عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه دا تندې ښکل کی ځکه د اسلام د پاره د کافر تندې ښکل کړی د نه غوښتله خو د اسلام او د مسلمان د پاره تندې دا ښکل کړی دی عمر فاروق رضی الله عنه را پاسېدو او اول په خپل باندې د عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه تندې ښکل کو دا معرفت الهی دی چې کله دا حاصل شي بنده ته بیا د الله هر اطاعت ته دا بنده تیار دی بیا د الله جامع عبادت او بندګۍ او طاعت ته دا په هر لحاظ سره چې دا بنده دی مشر دی او که کشر دی او کمران دی او که عوام دی دی بیا تیار دی او د دې نه د جهالت په نتیجه کې بیا بغاوتونه او سرکشۍ راځي اوس تاسو خپل سبق ته توجه وکئ الله فرمای علم تروا ان الله سخر لكم تاسو سوچ او فکر نه کوئ چې یقینا الله تعالی تابعدار کړ تاسو د پاره ټول هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکو کې دي واسبغ علیکم او الله را خوره کړه په تاسو باندې نعمه خپل نعمتونه ظاهرة ښکاره و باطنة او پټ ومن الناس و بعض انسانان داسې شته دي چې هغه د الله د معرفت نه بې خبره دي جاهل دي یجادل فی الله چې جګړې او باسونه کوي د الله سره د مؤمنانو سره د الله د منونکو خلکو سره بغیر علم بغیر د سپوه نه او بغیر د آسماني هدایت نه او بغیر د یو کتاب واضح غټ نه واذا قیل لهم او کله چې دوی ته ویل کېږي اتبعوا ما انزل الله چې تاسو ورپسې شئ د هغه دین چې الله راولېږو قالو نو وایي دا د الله د معرفت نه خالص زړونو والا مشرکین او کافران وایي بل نتبعو بلکې مونږ ورپسې کېږو ما وجدنا علیه آباءنا په هغه طریقو چې زموږ مشران په کوم روانو الله فرمایي اولو کان الشیطان دوی به د مشرانو په لارو ورپسې کېږي اگر که شیطان رابلي دوی لره عذاب لمبې وهونکي ورته ومن یسلم او چا چې تابعدار کو وجهه خپل ځان الله ته وهو محسن او حال دا دی چې دی مخلص دی فقد استمسک په تاخیر سره د منګولې ولګولې بالعروة الوثقى په مضبوطه کړۍ باندې وإلى الله عاقبة الأمور او خاص الله ته واپسې د ټولو کارونو ده ومن کفر چا چې کفر وکړو فلا يحزنک نو غمجن دي نه کی تعالی را کفره کفر داغه
الینا مرجعهم مونږ ته واپسی ده د دې ټولو فننبئهم خبر به ورکو دوی ته مونږ هغه چې دوی وکړل په دنیا کې ان الله یقینا الله تعالی علیم بذات الصدور پوهه ده خبر ده داغه خبرو د سینو والا خبرو باندې په ټولو نظریات او عقاید او پاغي خبردار الله ده مونږ فایده ورکو دوی ته لګه غونته او بیا به مونږ مجبور او دوی لره عذاب غلیظ هغه سخت عذاب ته ولئن سألتهم دې کافرانو او مشرکین نه تپوس وکي من خلق السماوات والارض چا پیدا کړ اسمان نو زمکه نو خامخا به دوی وای الله پیدا کړه قلت تو الحمدلله چې دا منئ نو الحمدلله صفات د کمال صرف الله لره دي الله صرف معبود منئ بل اکثرهم بلکې زیات په دوی کې لا يعلمون نه پوهیږي لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله د پاره دی ټول هغه څه چې په اسمانو په ځمکو کې دي ان الله یقینا الله تعالی هو الغنی الحمید هم دا الله صرف دی الغنی محتاج نه دی هیڅ چاته بے پروا دی الحمید ستایل شوی دی ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام کله ځمکه دا ټول ونی قلمونه شي والبحر او دا دریاب صحیح شي یمده من بعده 7 ابحر او د یو دریاب نه نستا و دریابونه نور د دې سره امداد کوي او صحیح شي ما نفدت کلمات الله د الله صفات او نعمتونه لیکل به ختم نشي یقینا الله زورور دی حکیم حکمت والا دی ما خلقکم ستاسو د ټول انسانانو پیدا کول او دوباره را پورته کول ندی مگر پشان د یو تن د پیدا کول دي الله ته ډیر آسان دي یقینا الله سمیع اوریدون کړي د اری خبري بصیر لیدون کړي الم ترى تنګوري چې الله پاک یولج الليل فی النهار د نکیش په ورځ کې ویولج النهار فی الليل او ورځ د نکی په شپه کې وسخر الشمس والقمر نور او سپوږمۍ استاسو د پاره تابعدار کړي دي تاسو د نور ته وګورئ سورې او شپه او رونار کوون کې نور الله را پورته کو کل یجری هر یو د دوی روان دی الی اجل مسمى دا غنیټي مقرره پوری وان الله او یقینا الله پاک بما تعملون خبیر هغه تاسو کوي خبردار دی ذالک دا ټول کارونه چې الله کوي دا ولي کوي بان الله په دې وجه چې الله والحق هم دا الله په خپل باندې شته دی مخلوق نه دی وانما يدعون من دونه الباطل یقینا کافران چې کوم خدایان رابلی او عبادت کوي دا الله نه علاوه الباطل هغه نشتی داغي وجود نشتا او یقینا الله پاک هو العلی الکبیر هم دا الله ډیر لوی شان والا او ذات والا دی لیس البر دویم سبق ترجمه تا لیس البر یواز نه د نیکی ان تولوا وجوهکم چې تاسو وګرځوي خپل مخونه مشرق او مغرب ته یعنی عبادت یواز منس کول نه دی یواز یو څو مذهبي خبرې نه دی ولکن البر لیکن نیکی من آمنا نیکی د هغه چا د چې ایمان راوړو او ایمان د زړه عبادت ته بالله په الله والیوم الاخر په ورځ اخرې باندې او ملائکه باندې او ټول کتابونو او په ټول پیغمبرانو باندې وآت المال على حبه او د ورکو خپل مال على حبه سره د محبت د مالنا ذوی القربا خپل خپلوانو ته او یتیمانانو ته مسکینانو ته مسافرو ته والسائلین او هغه خلک چې په جایزه طریقه باندې مالونه غواړي وفي الرقاب او په آزادولو د غلامانو کې وقام الصلاة او ادایکو منځ لره او ورکو زکات لره والموفون بعهدهم او پوره کون کې خپل وعدو لره چې کله دی وعده وکي او جایز وعده دي والصابرین فی الباساء صبر کون کې په غریبو کې او ضراء په بیمارو کې وحین البعث او په وخت د جنگ کې اولئک الذین صدقوا دا خلق دي چې دا صفات پکې دا رښتینی دي واولئک هم المتقون او دا کسان هم دي متقیان دي دا زمونږه د دوی ورځې سبقو پرون تاسو ته مونږ په دې کلاس کې هوم ورک درکړیو زمونږه خواتین حضرات زمونږه خويندې او میاندې
دوی د الله د دین سره مینه نورم سیوا مینه د نور دیم الله سیوا کی پرون د هغې تعداد ډېر زیات شوی او د دې لپاره هغې کار هم کړی دی او زمونږ نارینه هم پوره خپل کار کړی خو دا هوم ورک به ستاسو د کلاس د اخره پورې جاري وي او زما خویندو ته دا اعلان دی د خال کې مونږ داسې کلاس کوو نو نارینه به لږ راتلل او زنانه به ډېرې راتلې نو ما با کلاس کې دا اعلان وکړو که په دې خال باندې چا حمله وکړه نو مونږ به زنانه وباسو چې زنانه به مقابله کوي او که نه نارینه به وباسو زنانه تلې وي نو هغې وي چې بس مونږ په کور کې څومره سړي دا به سبا حاضرو یو ځوان را سره بیا سبا میلاو شو د هغې ځای کې ناشته وه وی جمهوري صاحب کار دی راله کتلی مې ولې وی مور مې چې پرون د کلاس نه راله او مونږ اوده وو منځونه هم کړي بیا اوده شوي او بس وی چې نه دله چای در کوم او نه دله چای تیاروم او نه پاسه شابه د ځان هم جینکۍ جوړې کړي دي زنانه وتلي دي قرآن ته او د الله دین دپاره تاسو په کورونو کې ملا سئ نو نن وختي درغلی وم کلاس ته زما خویندې میندې به انشاءالله تعالی خپل بچي خپل نارینه ښه په مینه محبت باندې د خپل ځان سره د خیر د مجلس ته انشاءالله راولي او تاسو وروڼه داسې کار وکئ چې کله ستاسو په کور کې ستاسو د زوی واده او د زوی د واده دپاره کم ست تاسو کوئ نو د هغې په نیمه باندې د قرآن دپاره تاسو د خپلوانو ته او خپلو ګاونډیانو ته د قرآن دپاره ست وکئ که څوک راله نو ډېر لوی اجر دی د هغه ستا که رانله ستا کار خو وشو او بل هوم ورک به دا کوو انشاءالله تعالی چې د الله د معرفت په باره کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د څومره اذکار نقل دي نو هر یو په خپل ځای ډېر جامع دی دا یو کلمه ډېره جامع ده لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير په دې کې د الله د معرفت د صفات او معرفت د الوهیت معرفت دا ټول په دې کې راجمع شوي دي چې دا لس پیرې څوک وایي دومره ثواب الله ورکوي لکه د یو غلام آزاد کړی او چې سل پیرې وي لکه لس غلامان او ټوله ورځ د شیطانانو د پیریانو د دې د شرونو به الله دې محفوظ ساتي یو سړي باندې چېرته پیریانو حمله کړې وه بیا یو عالم هغه دم کړي نو ورته ووایي چې تاسو د دنه لرې شئ په ما راشئ نو هغه پیری په جړا شو پیری په جړا شو چې په تا درتلی شم وی تا خو سهر دا اذکار کړي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير د شیطانانو د پیریانو نه د خپل کورونه خپل ځانونه د محفوظ ساتلو دپاره زبردست ذریعه د الله ذکر دی او د الله کتاب ته رجوع ده سبانه سبق به انشاءالله تعالی زمونږ د اسلامي اخلاق او آدابو په باب کې دی دا ډېر زیات اهم سبق دی او ډېر ضروري سبق دی انشاءالله تعالی چې دې ته د نورو مسلمانانو د دعوت سره به د خیر سره دې ته حاضرېږو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الله تزمون ربي تزمون الهي مون معبودي مستا غلامان یو مستا عابدان یو یا الله زمونږه زړونو ته خپل کامل معرفت الله وردنکا یا الله ستا د معرفت چې کومې تقاضي دي د ټولو تقاضو د پوره کولو موږ له توفیق راکا یا الله زمونږ د قرآن دپاره دلته د حاضري د نارینه او زنانه الله دا قبوله کا الله تعالی زمونږ چې څومره دنیا او د آخرت حاجتونه دي الله تا ته معلوم دي او ته زمونږ الهې یا الله زمونږ هغه ټول حاجتونه پوره کا زمونږ د ټولو پریشانۍ مشکلات هغه د دنیا دی او که د آخرت دی الله تعالی هغه حل کا الله زمونږ څومره مسافر دي د هغې حفاظت وکړه الله د حلال رزق زمونږ د ټول لپاره پراخه کا د چا د حلال رزق تنگ شوی دی اسباب د رزق بند شوي دي الله ته روان کا د بازارونو په ځمکو کې راله برکت پیدا کا یا الله زمونږ بچي زمونږ بیبیانې زمونږ د سترګو یخوالی وګرځوه الله زمونږ
وفات شوي چې څومره د هغې ټولو مغفرت نصیب کا زمونږ بیمارانو ته الله صحت او شفا ورکا کمې خطرناکې بیماری دی الله زمونږ نه لرې کا الله په دې بیمارو کې څوک وفات شو هغې له لوی درجات ورکا الله زمونږ دې بیمارو کې مبتلا مسلمانانو ته صحت او شفا ورکا الله تعالی ومونږ کې بیا اولادو ته نیک او صالح اولاد ورکا ومونږ کې څوک قرضداري شوي زمونږ قرضونه زمونږ ادا کا یا الله په مونږ کې د چا په دنیا کې خپل کور نشته دی د کور د جوړولو تمناګانې دي الله د هغې اسباب فراهم کا الله تعالی زموږ په دې کورونو کې د یو بل سره مینه محبت پیدا کا الله د کور د دنیا په دې کورونو کې یا الله د آخرت کور د قبر کور چې هغه د همیشوالي دی الله تعالی د هغې د آبادولو موږ له توفیق راکړه یا الله دې ټولو نارینه او زنانو د قرآن سره مینه وکړه دوی له خپله مینه ورکړه الله دا څومره کارکنان چې د کلاس کې تکلیف دی ځکه چې دلته کې ټورنمنټونه شروع دي دا کارکنان د ماښام او ماسخوتنه پورې دا خدمت کې الله د دوی دا خدمت قبول کا په دې کې سپین ږیري هم دي په دې کې ځوانان هم دي دلته چې څوک هم راځي الله او یو خدمت او یو کار هم کوي ته د هغې په زړونو خبرداري د خپل دین ستا د کتاب او د دې سره مینه کوي الله ته ورسره مینه وکړي او ته دا خدمت قبول کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.